آخري خبره کومه دې ظلم ته وګورئ. مونږ غواړو نه چې دا عوام دې د یو بل سره جګړه وکړي او دې اوس ورشي. تاسو ته پته را زمونږ مطلب دا و چې مونږ به دې ځای باندې ځو چېرته شرسدې چوک ته. د کومو غدارانو چې همیشه کوشش دا وي چې د حضور د عزت جلسه دې کامیابه نه شي، هغه د حضور سره وفا کولی شي. والله العظیم مونږ ته خو دا اسانه ده، په ذات ته خدای قسم زه په مرزو کې داسې سړی نه ګورم چې ما له مخې له راشي. والله العظیم داسې سړی زه نه ګورم. دا ستاسو په وړاندې چې داسې کوي، مونږ ځان له ځان لم د دې نرتوب کتلی دی چې خواله ورغلي ورته وویلي دي زه ووهه د جرأتمند غیرتمند چغه نو بیا ترې خوله ورانتلې ده. خو ځکه عزتمندو الحمدلله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ دلته کې عوامو باندې خپل ځان له بدامني پیدا کړو، ورنه داسې کېدی شوه په ذات ته خدای قسم چې دا یو اوچت کړو او خویونو ځان ته لاره کولو کړو. الحمدلله مونږ ته مشرانو د حمیت او د غیرت سره د امن درس را کړی دی. چرې به څوک دا ونه وایي چې شفیق او یا د هغه جماعت په دومره کثیر تعداد باندې چې مونږ راغلو مونږ چېرته کې چې تمدې څه کړي، مونږ د دوی یو بې غیرته ته همداسې ویلي یا مو د دوی لاره بنده کړي. په هر محفل ورته مونږ لاره کوله ورکړو، مونږ وایو چې دوی له خپل طاقت وښیي چې دا څومره دي. د راتلو سره دې روډ بند که عوامو له دې تکلیف ورکړه، تا نه به د دې تپوس هم الله جل جلاله کوي. دا عوامو ته چې بې ځایه تکلیف ورکړه، دا روډ مونږ نه بندول، الله ګواه دی. مونږ نیغ تلو مونږ خپله لاره دا د دیوبند بچي دا هم درته وایم او د دې خبرې تاسو وګورئ چې چېرته پاکستان کې دهشتګردي شوې ده، چېرته پاکستان کې چې کوم دی د مسلمانانو وینه توی شوې ده، د هغې نوم چې راغلی دی اخري نو ابه ضرور د دیوبند مدرسې ته راغلی. چرې به بهر نه شي د دې نه، چرې به دې بهر نه شي. دا زه چلنج ورکوم که چا بهر ما ته وښی، زه چلنج ورکوم چې ما ته دې وښی. ځکه عزتمندو الحمدلله پرامن خلک دي که د مسلمانانو د مال و جان تحفظ یې کړی دی. الحمدلله علمای بریل کړی دی. په هر میدان باندې دا د چارسدې ده د کوهي چندخان چې لاندې وړي په دوی وینه ټول هر څه دیوبند دي. راشه لږ بهر ته وځه چې ستا سترګې کولو شي، په هغه ورځ باندې په 60 لاک خلکو کې دا درته زه یقیني یم چې په 60 لاک خلکو کې به صرف 20,000 دوی څومره ممکنه ده. دا به هم نو 50-60 لاک د یا رسول الله والا په ریفرنډم په هغه ورځ باندې چې دا ملک جوړ کړی د یا رسول الله والا دی. د حضور په عزت پیغام یا رسول الله والا ورکړی ده او د حضور د نام ناموس حفاظت هم د یا رسول الله والا کوي. ماله جواب راکړې چې څوک علیشان مجبور چرته ما ته یې زه به یو مزېدار علیشان مجبور چرته یې ما له دې خوا له ځان را ورسوي. څه کوي ما ته لاره کې ووایي وایي زه به د غازي دپاره مې یو نظم جوړ کړی دی، زه به هغه وایم. علیشان مجبور چرته یې زما خوا له دې ځان را ورسوي. ځکه عزتمندو چې څوک د یا رسول الله نارې ته شرک وایي هغه یا رسول الله باندې پیره ورکولی شي. ماله جواب راکړه چې ته خو شرک وایې د یا رسول الله نارې ته نو ته پیره ورکولی شي، په دې پیره که ورکولی شي الحمدلله دا د یا رسول الله د نارې والی ورکولی شي چې نه د خپل ځان پروا ساتلې ده نه د جهان پروا ساتلې ده چې د حضور باندې د غیرت او ننګ ناموس میدان راغلی وي. الحمدلله په نره باندې قدم یې ښودلی دی. دې نه مخکې چې زه واپس روان شم عمرزو والا له یو دعوتي فکر ورکوم چې کم از کم ځان له خیر د خلکو په مخ کې مه شرموئ. ځان له مونږ هم د یو تپوس حق لرو، تاسو هم د یو تپوس حق لرئ چې دا خامخا د خپلو دیوبندیانو وروڼو نه وکړئ، دا خامخا د خپلو امامانو نه وکړئ، دا خامخا د هغې خلکو نه وکړئ چې یو کانفرنس کوي تا پسې کچکول ګرځوي 50-50 روپۍ راکړه، تا پسې په کچکول ګرځوي 50-50 روپۍ راکړه. ولې کانفرنس کوي په دې نوم باندې صرف دا یو نوم د ختم نبوت پر سره پاتې نور نومونه هم ختم شوي. اسلام زنده‌باد هم چې کله وټونه راشي بیا به را یادېږي. اسلام زنده‌باد به کله را یادېږي چې کله د وټونو وخت راشي. اوس خو اسلام زنده‌باد لا نه دی را یاد شوی. بیا به چې کوم دی په هغه وخت کې حالان کې داسې نه وي اسلام آباد زنده‌بادي، اسلام زنده‌باد نه. ځکه عزتمندو د یو تپوس حق زم لرم او د یو تپوس حق تاسو وکړئ. او هغه تپوس دا چې دوی ته خو دومره ووایې وایي د غازي په پانسۍ کې چې څنګه نواز شریف ذمه دار دی نو داسې مونږ تاسو هم ذمه وار ګڼو.
به تاسو ته زر رغو کي ولې ما خو پرون هم جلسه کړې ده ته به ورته همدا وایې چې کله د غازي د خلاف د پانسۍ حکم سپریم کورټ واورو او وی چې دوه ځله دې غازي ته موږ د پانسۍ حکم اورو او د 780 لاندې باندې پې د دهشتګردۍ مقدمات هم بحال کړل نو ستاسو کم یو مولا کم یو MNA کم یو MPA کم یو عالم کم یو تحریک را پاسېدلو چې هغه دا ویلي چې هلکه روډونو ته راوځئ یا په اسمبلۍ کې ویلي چې بهر ته راوځئ موږ د دې فیصلې مخالف یو ښودلی شي جواب راکړئ ښودلی شي سوال نه پیدا کېږي نو بیا خو په دې وخت کې د غازي په جسم مبارک وی مه خرڅوه د غازي جسم مبارک مه خرڅوه د غازي دپاره بلکې د غازي دپاره نه مونږ اول کې دا وایو دا خبره د ناموس رسالت ده دا د چا ده غازي خو مونږ نه پېژنده غازي څوک دی خو زما حضور باندې غیرت کړی دی ځکه زمونږ د زړه سر دی او دا هم درته ووایم په ذات د خدای قسم ملک دلپذیر اوان د غازي سره جیل کې دننه نه شوې ملک دلپذیر اوان هغه سره چونکې ملاقات دپاره څوک هم نه پرېښودل ملک دلپذیر اوان دا د غازي رور دی غازي به د رور به قسم خوړه ما ته به پټان به وې پلار به ما ته پټان به وې قسم یې راته وخوړه وایي چې کله ستاسو د لبیک یا رسول الله کانفرنس و حج آباد شریف کې یو هغه ورځ باندې دا تاسو چې کتلي و چې په ټول ملک باندې باران شروع و ډېر چاپېره او دلته داسې وه تا به دا وریځې چابرې نیولي دي دا د دغې حضور د عشق او د محبت دا راته اوس هم چې ووې خو اوس هم دا ګډې وډې وویم په دې ځای کې سره د پټکو سره د ګیرو سره د سپینو جامو او سره د قرآن او د حفظ او د علم چې غازي دیوبندي و هسې تاسو باندې د یوې خبرې بس زه دغه پرېږدمه که بالفرض داسې وه په ذات د خدای قسم دلته به راځم عمردو خلک به ما ځوړندی ما ول خپله وینه معاف کړې ده نه به ورته زما رونه سوی نه به ورته زما پلار سوی نه به دا خلک سوی که دا خبره داسې وه ما خپله وینه بخلې ده ما خپله وینه بخلې ده او که داسې نه و ممتاز قادري سوچا بریلی څو بریلیان زنده دې سوچا بریلی و نو کم از کم ستاسو دا حق جوړېږي چې سبا ده توجه تاسو دا حق جوړېږي چې سبا له دوی ته په خلو باندې ووایه چې بېغیرته نور دروغ مونږ ته مه وایه خدای دپاره او الحمدلله په دې میدان باندې هر څوک نرتوب نشي ښودلی دویمه عزتمندو د ټولو نه اهم او لویه خبره هغه به د حکومت پاکستان نه مطالبه کوو د میډیارونو کې راغلې دا خبره د کوټ کې چې هغه هسې عملونه چې چا دا ګستاخي د حضور مبارک کړې وه او د چا باره کې ګورنر تللی و او ګورنر چې کوم دی د هغې سره حمایت اعلان کړی او بیا د ناموس مصطفی قانون ته کاله قانون ویلي هغې هسې عملونه باندې د پانسۍ حکم 2011 کې شوی دی مګر تر اوسه پورې د ظالم جابر بېغیرته دله حکومت هغې له پانسي ورنه کړه ځکه وایم لعنت دی په دې نواز شریف باندې لعنت دی په دې عدلیه باندې لعنت دی په دغې پاکو ټولو باندې لعنت دی په دې ټول نظام باندې چې تاسو د حضور ګستاخې ته خو پانسي نشئ ورکولی او د حضور عاشق صرف د پانسۍ دپاره ټول په جمع باندې لاسونه پورته کوي موږ مطالبه کوو د حکومت وقت نه چې هسې عملونه دې فورا پانسي کړی شي او د هغې سره کوم 14 ګستاخانو باندې پاکستان کې اوس هم 13 ګستاخان داسې دي چې هغې باندې د پانسۍ حکم شوی دی هغې باندې د ګستاخي ثابته شوې ده لهذا زمونږ د حکومت وقت نه دا مطالبه ده چې دغې 14 ګستاخانو ته د فلفور پانسي ورکړی شي ځکه عزتمندو مونږ